یو د ظلم واقعیا مخې ته راغلې ده چې یو خاوند د دویم واده لپاره خپله ښځه ډېره بېدردۍ سره قتل کړه. دوستانو خاوند داسې قدم ولې اوچت کړو؟ چېرې تاسو د دې پوره معلومات باره کې ځان خبرول غواړئ که اوسه پورې چا زموږ د چینل مخه نه وي سبسکرایب کړې خو موږ زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ تلې نشان څخه مخه ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې پوره معلومات ترې حاصل کړئ. دوستانو دا واقعیا ثوابۍ کې مخې ته شوې ده چې یو خاوند ظالم راپاسي او خپله ښځه ډېره بېدردۍ سره قتل کوي. هغه ښځه چې دا د خاوند ډېره وفاداره ښځه وه خو دې خاوند د خپلې ښځې وفاداري ونه کړه، وفادارۍ ته یې ونه کتل او خپله ښځه یې د دویم واده لپاره ډېره بېدردۍ سره قتل کړه. دوستانو ښځه یې په داسې طریقه قتل کړې ده چې اول یې ښځه په چارو باندې والې ده، بیا یې حلاله کړې ده، بیا یې په بوجۍ کې اچولې ده او اوبو کې غورځولې ده. او چې کله یې داسې کار کړی دی بیا د دغه ځینه تانې ته تللی دی، ځان یې صفا کړی، لامبلي دي، تانې ته تللی دی او تانه کې یې داسې راپور دلج کړی دی چې مونږ کله غلان راغلل زه په هغه وخت کې کور کې نه وم، زه د کار دپاره بهر وتې وم او چې زه راغلم زما ښځه په کور کې نه وه، زما په کور کې وینې پرتې وې، زما د کور مخې ته هم وینې پرتې وې خو زما ښځه په کور کې نشته دی. پولیسو ته یې ډېر وجلل، ورته وویل چې زما ښځه پیدا کړئ. دوستانو چې کله پولیسو د هغه ښځه پیدا کړه د هغه په ښځه باندې چې کوم پیګل پرنټ و هغه یې خاوند سره میچ شول او د دې نه پته ولګېده چې د دغې ښځې قتل بل څوک نه بلکې د دې خپل خاوند دی. خو چې کله یې خاوند وله ګرفتار کړو خاوند یې اول نه منله، خو چې کله پولیس ورسره خپل تفتیش شروع کړو بیا یې خاوند ومنله او ویې ویلې چې او دا ما قتل کړې ده او ډېره بېدردۍ سره مې قتل کړې ده. دا ما اول په چاقوانو باندې والې ده او بیا مې د بازار نه یو ټېله چاړه وړې وه په هغې مې حلاله کړې ده. ویې ویلې چې زما د ښځې نه سپینه ګناه وه نه ټوله ګناه وه خو زه ظالم شومه، زه پې مظلوم شومه او ما ډېر بېدردۍ سره قتل کړه. ویلي زما ډېره ښه ښځه وه، دا ماته ډېره ګرانه وه خو زه د یوې جینۍ په کیل کې لګېدل شومه، زه د یوې جینۍ په جال کې لګېدل شومه او ما د هغه جینۍ لپاره خپله ښځه ډېره بېدردۍ سره قتل کړه. ما داسې نه غوښتل چې زه خپله ښځه قتل کړم خو زه شیطان دوکه کړم، شیطان راته وویلي چې خپله ښځه دې قتل کړه او هغې سره به واده وکړي. زما ښځه ډېره زیاته ښایسته وه خو جینۍ دومره ښایسته نه وه څومره چې زما خپله ښځه ښایسته وه. خو ما بیا هم د هغه جینۍ لپاره خپله ښځه ډېره بېدردۍ سره قتل کړه. دوست په دې قتل باندې ډېر زیات خفه یم. خاوند یې ډېر جاري ووایي ما د دې نه غټه غلطي شوې ده، ما معاف کړئ، ما معاف کړئ، ما معاف کړئ. دوستانو دغه اوس د معافۍ ځای نه دی. دا به زموږ نننۍ ویډیو که زموږ د ویډیو خوښه شوې وي زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ ترې نشان څخه مخه ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. هم د دې څخه د اجازت غواړو د لوی الله په امان. والسلام.